کتونکو علب خان شیرپو یم. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق لګیا دی د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره مدد کوي. په دې کې زموږ سره د ډېرو وروڼو خویندو کومک روان دی، مرسته روانه ده. الله دې هغوی له د دې اجر ورکړي، د دې صله دې ورکړي. ګرانو کتونکو کله چې موږ د چا سره کومک کوو، مرسته کوو، دا صرف او صرف د الله د رضا دپاره کوو او بره چې کوم دی د الله کیمره لګېدلې د الله پاک فیصلې په نیتونو باندې کوي. کله چې خبرې د سیاست راشي، د صحافت راشي، هغه په خپل ځای باندې هم د ضمیر خبره ده. یو سړي ته ځان په کوم ځای کې ښه ښکاري، په کومه خبره باندې ښه ښکاري، هغه خبره کوي. په دغه لحاظ سره زه چې متنازع یم نو زما د متنازع کېدو غټه وجه دغه ده چې هغه صحافت دی او سیاست دی. په هغې باندې موږ بحث کوو. یو د خلکه چې کوم دی د رنګ رنګ خبرې کوي. څوک وایي غل دی، څوک وایي د کونډو رونډو پیسې یې ووالې، څوک وایي یاره دا یې وکړل دا یې وکړل. مختلف قسم خبرې ترې کېږي. زه انجوای کوم ځکه چې الله ته به ځان صفا کوو، انسانانو ته نه. او معاملات به هم د الله سره ټیک ساتو، د انسانانو سره نه. زما ډېر کتونکي مینوال وي، هغوی وایي یاره ته دا خبرې کېږي، داسې کېږي. زه ورته یم په دې باندې به نه خفه کېږو. دا خبرې دا ځل نه تر مرګه پورې به دا خبرې کېږي. مختلف قسم خلک په دې معاشره کې ژوند کوي، خم کوي، بدم کوي، هر رنګه قام شته دی، د هر رنګه انسان چې کوم دی نو تربیت مخې ته راځي. ښه شي وي په ښه انداز کې کوي، بد شي وي په بد انداز کې کوي. هغه خلک هم خبرې ترې کوي چې نه خپله د څه درک لګي او نه بل سره چې کوم دی د ښېګړې توان لري. هغه خلک هم خبره ترې کوي چې چاله په ګیلاس کې اوبه هم د خیر ښېګړې په نیت باندې نه دي ورکړی، هغه هم لګیا وي. نو په دغه خبرو باندې هېڅ قسم څه کار نشته دی. او دغه سوچ کوو چې یوه نه ختمېدونکې دنیا را روانه ده. هلته به رانه دا هر څه تپوس کېږي او په دې دنیا هم کېږي، دا نه چې په دې دنیا نه کېږي. خو ژوند د یو چیلنج نوم دی. ژوند کې چې کله چیلنج نه وي، مسلې نه وي، سختې نه وي، ردې بدې نه وي، خبرې نه وي، داسې ماته یو کس وښایه چې هغه پسې خبره ترې نه کېږي. یو لیډر راته په پاکستان کې وښایه چې په هغه باندې تورونه نه لګي. دا به یو ژوندي د سیاسي مثال درکړم زه. څوک وایي هغه غل دی، څوک وایي دا غل دی، څوک وایي دا دی. او ډېرو خلکو غلام کړی دی، هغه نن بریالي ګرځي. نن هغه خلکه چې هغوی به صحافت کو، د دغه کنزلو په وجه باندې هغوی دغه هر څه پرېښي دي. سوشل ورک کوي، خو چې په سوشل ورک کې چا ځان ښه که، چا چې کوم دی نو دغه قصه وکړله، نو هغه هم چې کوم دی نو هغه بچ دي. علب خان شیرپو جون الحمدلله کلو کتاب دی او مطمئن یم. ډېر خلک وایي ماضي کې دا او دا، په ماضي هم پهر کوو، په حال هم پهر کوو او انشاءالله مستقبل کې خو موږ نه یو، زمونږ بچي به چې کوم دی ښه ژوند تېروي. ولې چې دا الله پاک ورکړه ده، چاله چې دې ورکړه دا ریټرن کېږي او دا واپس کېږي او دا به تا ته میلاویږي. زما خوا کې دا یو ورور ولاړ دی، د سره ما 2-3 ویډیوګانې کړي دي. د ده یو خور وه چې هغه روکه شوې وه، د هغې دپاره هم ویډیو کړې وه. پلار یې هم راغلی، سپین ږیرې مور یې هم راغلی وه دلته کې. اوس یې خو والد صاحب چې کوم دی وفات شوی دی. بیا دې چې کوم دی نو روک شوی و، بیا ده پسې ګرځېدو. کله رور روک شي، کله خور روک شي، خو د ده دماغو کار نو کړی. نن ټیک دی، د هغه شب قدر نه چې کوم دی زما د دفتر ته یوازې راغلی دی. نو زیاره د دې نه دا پته لګي چې دا ټیک دی. نوم دی څه دی؟ حامده شب قدر کې ته کوم دی؟ مندیزو یې. خورکۍ خو دې اوس په کور ده که نه روکه ده؟ ورکه شوې ده. به دی بس مسلسل روکېږي او بیا راشي، بیا نه راځي. ولې بیا څو پیرې روکه شوه بیا راله؟ بیا راله. بیا راله که نه؟ تا ته پته نشته؟ ولې نه، پرون بیا ورکه شوې ده. پرون بیا روکه شوې ده. دا څنګه دا روزي به د کور نه وځي؟ به د کور وځي. پلار دې وفات شو؟ پلار مې وفات شوی دی. دا کله؟ دا ډېرې ورځې کېږي. ښه ډېرې ورځې کېږي. دلته راغلي 2 پیرې راغلي پلار دی. اوس تاسو کور کې د ګټې وټې څوک دي؟ اوس والله زه اوس پاندونه ماندونه کوم، هغې کې څه پاتې کېږم نه. څوک پیسې میسې ټکر په قدر کړي نو بس په هغې باندې څه کور ته راوړې. مور دی ده؟ مور مې ده. نور وروڼه رشته؟ یو خور ورور یې؟ او به دغه خور د هغه خو ذهني ټیک نه ده، نو به د کور نه وځي بس غیبه شي. نو تاسو پسې ګرځئ؟ موږ پسې ګرځو.
مور دې مو پسې ګرځي تو دلته راغلی وې ښه ستاسو کور څنګه دی تا ما ته وایي د کور ویډیو هم راله وکړه د کور ته اوس ما ته نه ویله ولې نه چې د کور ویډیو راله کې څه چل دی پکې کور کې هڅه چل نشته نه تا چې تاسو اوس وي د کور ویډیو به راله کې نو څه به کوم ماتې کمرې پکې نشته دي دیوالونه نشته کمرې پکې نشته کمرې نو څه کې اوسېږئ تاسو همداسې دغه دی تنبو دی تنبو دغه شته مور او زوی پکې اوسېږي تاسو سره موبایل نمبر نشته که نه کتونکو د دا خبرې واورئ په تنبو کې اوسېږي مور او زوی دي هغه خوره چې کومه ده نه هغه غیبه وي دی دلته کې راغلی دی وي ستا تپوس له راغلی یم داسې وه که نه او نور څه سوچ دې سوچ تا زه هغلې لاړ شم چې څه به راکړي که نه مې ورکړې چې تپوس وکړم او تپوس سره سره ما یې څه به رم کړي او تا بیا وایي د کور ویډیو هم راله وکړي کلي کې خو به خلکه څه درکوي که نه څه درکوي نه راکوي والله که څه هم راکوي نه ولې خوراک مراک نه درکوي ګاونډیان دي هغوی هم نه راکوي هغه غریبانان دي که نه غریبانان نه دي ښه مالداره دي والله که راکوي خپل خپلوان ماښام کې څه خوراک مراک نه راوړي نه راوړي والله که څه هم راوړي تاسو داسې چې نخر د باندې تېره شوې ده چې هېڅ هم نه اوړه نه وي چای نه وي چیني نه وي پنځه شپږ ورځې را باندې تېره شوې ده پنځه شپږ ورځې اوس څه کې رالې اوس ګاډي کې کري د سره یې وه د 100 روپۍ را سره وې چا درکړې وې ملګري مې راکړې وې په هغې دې کري وکړله زه خو به دله هغه 100 روپۍ هم درکړم او دا تحریک لبیک د طرف نه چې کوم دی که نه دا به له ګوتۍ درکړم او دا ګوتۍ چې کومه ده که نه دې کې اوچه سودا هم ده که نه او دې کې ښه نوې کپړې هم دي او ډاکټر محمد شفیق صاحب او تحریک لبیک والا ته به دعاګانې کې ښه صحیح ده او ما ته هم کوه او مسافرو ته هم کوه او داسې مسافر زمونږ خویندې دي که نه چې هغوی ته هم کوه مختلف قسم دغه ستا دوا قبلیږي ښه صحیح ده که نه او چې داسې چېرته وي نو داسې هفته کې را چکر وښه نو خو څه نه وي که نه نو خیر دی د 100 نیم روپۍ قریبه زه در کومه کړو به تکلیف په ما پي او څه پته لګي خو چاره له سرو لېږل چېرې دغه پلانکي له ورکړه نه پیسې خو بیا ما سره پیټې وي که نه نو زه به بیا هم په کیمره در کوم ښه صحیح ده به ته ځه ښه زه ډېره مننه ګرانو کتونکو دغه علف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دی روس کې څه وشو ژوند تېرېږي او خور یې روکه ده خو چا لیدلې ده نو څونه عمر یې دی بس خور یې اوس روکه ده موږ مخکې کتلې وه او تصویر د څه نشته که نه تصویر نشته دی دلته کې 2 پیرې راغلی وه چې یې وستله کارډ یې ځان سره وړی دی او بل دا ده چې هغه یو رشکې والا رورو نه هغه اکثر راوستله نو بس اوس روکه ده چېرته روکه ده او چا لیدلې وي داسې یو زنانه نو رابطه وکړې مندیزو کې ستا څه نوم دی حامده د حامد د کور مندیزو کې وی چېرته کې دی نو مندیزو ته بس بوځی نو او پولیس والا چا لیدلې وي نو دا رور هم وله پریشانه دی مور هم وله پریشانه ده او کتونکو سوچونه مثبت کې د الله د عذاب نو د قهر نه ځان ساتل پکار دي د الله ډېره بل شان څپېړه ده ژوند کې دا نورې خبرې راځي خدای د باندې غټه پت او غم نه راولي چې تا ته بچي بیمار وي دا غټه پت دی ښه په تا باندې تل مات کنډم شي دا غټه پت دی په تا باندې داسې غټه څه واقعه راشي دا غټه پت دی ته به ما پسې خبرې کوې زه به تا پسې خبرې کوم دا اوس یو دستور جوړ شوی دی په دې خلکو ته ویوز او لایک نه میلاویږي نو دا خو خلک کوي لګیا دي ویوز او لایک دپاره ډالرې دي پې ډالرو دپاره چې کوم دی علب خان شیرپو پسې به څه ووایو او علب خان شیرپو خو نن بیا دا کار وکړو خلک وایي چېرې علب خان شیرپو څه کړی دی خلک سرچ کوي که نه نو د هغې ته ویوز او لایک میلاو شي خو په دې دنیا کې هم ډېرو خلکو سره کیسونه روان دي په کې هم سایبر کرایم کې هم خو په آخرت کې هم د دې مرۍ نه رانیسم چې په ما هم څه ثابت کړل او څه مو کړل خو زما په وجه باندې ما سره ډېر غریبانان تړلی شوي نن هغه غریبانان چې دلته راشي خالي لاس ته دې ځای نه ځي دا ستاسو یې ذمهوار یې ولې مه کوئ بلکل تا ته اجازت دی ته لا ولاړې شه به زه ښه ډېره مننه کتونکو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ خوشحاله وباد